رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مخکې آیاتونو کې د یهودو چې کوم امیان خلکو امپړ خلکو د هغوی تذکره بیان کړه چې هغوی مخې ته یو څو باطلې ارزوګانې ایښې وې او په هغه بنیاد باندې هغوی د دنیا هغه ژوند هغه تېرولو چې کوم د دی د یهود علماو نو د عوامو ته د امپړو خلکو ته په ذهن کې دا خبره ایښې وه چې کوم انسان یهودی دی په یهودیت کې داخل دی او دله په دې حالت کې مرګ راغی نو دی به د جهنم اور نه مسه کوي دی به بلکل جهنم ته نه ځي نو په خپل یهودیت باندې کلک شي په دې طریقه باندې دی د عوام خلک چې کوم نن هغه کلک کړي او بلکې الله تعالی زموږ نه د ګناهونو باره کې تپوس کوي چې تاسو خو په دنیا کې آزادانه ژوند تیر کړی دی نو موږ خو د انبیاء کرامو په اولاد کې راځو زموږ پلاران مشران شته که نه هغوی به هم د الله د عذاب نه خلاصوي نو هېڅ فکر تاسو مه کوئ خپل کلاو ژوند تیروئ او د چا اورئ مه او دغه رنګې ځان ته به تخصیص کولو چې موږ د الله تعالی خاص خلق یو لکه په دنیا کې چې څنګه بعضې خلک خواص وي په خاصو کې راځي انوي نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله تعالی محبوبین یو او الله تعالی خپل محبوب چې کوم نن هغه چرې نه عذاب بوله نه ورکوي او بل د الله تعالی محبوبین هم یو او د جهنم اور به مونږ نه مسه کوي او د دوی په ذهن کې دا خبره وه چې بس دا دین یهودیت بس دام د کامیابی معیار دی دین اسلام دا چې کومنو د کامیابی معیار نه دی او نه به چې کومنو بل دین تاسو قبلوي الان کې دوی ته په تورات کې صراحتا دا خبره راغلی وه چې کله دین اسلام راغی ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه د دین اسلام نه علاوه بل اس قسم دین دا به قابل قبول نه وي چې کله دین اسلام راشي نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړي انو هغه چې کوم دین راړ بس هغه دین پاغي باندې با قائمېدل پکار وي پاغي باندې با ټینګ پاتې کېدل پکار وي د کامیابی او د نجات سبب او ذریعہ چې کوم هغه صرف دین اسلام به نو دای د دین هم چې د انکار وکړو نو الله تعالی د دې باطلو ارزوګانو جوابونه چې کوم نو ځای په ځای ورکوي نو دې ځای کې د دې هغه باطل چاهت او باطل خواهش چې موږ بالکل د جهنم اور چې کوم نو هغه نه مسه کوي الله تعالی د دې جواب ورکوي چې آیا تاسو چې کوم نو الله تعالی سره د دې وعده کړی ده یا الله تعالی تاسو سره دا وعده کړی ده چې تاسو به جهنم ته زه نه غورځوم آیا ستاسو په آسمانی کتاب کې په تورات کې یا په انجیل کې دا شته چې زه به تاسو جهنم کې نه سوځوم که تاسو په دین یهودیت باندې ټینګ پاتې شوئ او دین اسلام هم قبول نه کړو چې
چې تاسو وایئ چې موږ به د جهنم اور نه مسه کوي، نو آیا تاسو سره په دې باندې څه دلیل موجود دی؟ دا ولا چې کوم الزامي جواب په دې دا کې ورکوي. نو فرمایي وقالو او وی بدی یهودو لن تمسنا النار هرگز به نه مسه کوي موږ لره اور الا ایاما معدوده مگر هغه یو څو ورځې د شمیر. نو یو ځای کې دعوه کوي چې هرگز به د جهنم اور موږ نه مسه کوي. دا ډېره کلکه دعوه ده چې د جهنم اور به د سر نه موږ ته رارسي نه به ورته موږ الله غورځوي. یو بل که چېرې خامخا جهنم کې الله تعالی موږ سوځوي نو هغه یو څو ورځې زمونږ مشرانو چې د سخي عبادت یو څو ورځې کړی چې موسی علیه السلام کوی تور ته لړ او زمونږ هغه مشران سامري د سخي په عبادت باندې راولګول چې څو ورځې هغه د سخي عبادت هغه یې کړی دی 40 ورځې یا یو میاشت یا 35 ورځې بس هغې مره به موږ په جهنم کې وسوځو او بیا به چې دنو الله تعالی موږ جنت ته همیشه دپاره را داخل کړي. او بعض مفسرین فرمایي چې نه چې در سوره پورې موږ ژوند په دنیا کې د بلوغ نه والي در مرګه پورې تیر کړی دی نو که هغه 10 کاله وي که 20 کاله وي که 30 کاله بس هغه به موږ جهنم کې سوځو او د هغې نه وروسته به چې کوم دی نو موږ د جهنم نه راوځو او پاخه به راوځو. دی به دا دعوه کوله لن تمسنا النار هرگز به نه مسه کوي موږ لره اور الا ایاما معدوده او که چېرې مسه کوي اور موږ ته رارسین هغه یو څو د شمېر ورځې به موږ صرف په جهنم کې سوځو. نو الله تعالی جواب ورکوي چې او پاکه حبیبه دی ته ووایه چې آیا تاسو سره په دې باندې څه دلیل شته؟ دا خبره تاسو د کوم ځای نه کوئ؟ په تورات کې دا حکم دی که په انجیل کې دی په قرآن شریف کې دی یا چې دن تاسو د خپل پیغمبر دا خبره کړې ده خامخا تاسو دومره مضبوطه خبره کوئ نو د مضبوطې خبرې دپاره یو مضبوط او یو مسکت دلیل پکار دی. آیا تاسو سره په دې باندې څه دلیل شته؟ الله جواب ورکوي قل تو وایه ای پاک حبیبه اتخذتم عند الله آیا نیولې د تاسو د الله تعالی سره عهدا وعده یا اتخذتم آیا اغست د تاسو عند الله د الله تعالی نه عهدا وعده. نو که چېرې وعده هم اغستې وي انو خو الله به د وعدې خلاف نه کوي خو که وعده او تاسو دلیل سره دا ثابته کوي چې دا وعده در سره کم ځای کړې ده فلن یخلف الله نو هرگز به خلاف اونکي الله تعالی عهده د وعدې خپلې ام تقولون بلکې وایي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ. تاسو په الله باندې دروغ تړئ د ځان نه په دروغو باندې خبرې کوئ. الله تعالی وایي چې ولې به م د جهنم اور نه مسه کوي؟ نه مسه کوي به م که دین اسلام هم قبول نه کو او په د خپل یهودیت یا نصرانیت باندې مړه شوئ یا د شرک په حالت کې مړه شوئ او دین اسلام ایمان درته نصیب نشو الله تعالی وایي چې همیشه همیشه دپاره به تاسو په جهنم کې یئ. د جهنم نه د خلاصي دپاره سبب او د نجات ذریعه صرف دین اسلام صرف ایمان او عمل صالح ته. که ایمان او عمل صالح در سره نه وي نو د جهنم نه هېڅ چرې نشئ خلاصېدی. هر هغه سړی به د جهنم نه خلاصیږي چې هغه سره ایمان وي او ایمان سره سره عمل صالح وي. یعنی 4 قسمه خلق دي. یو هغه خلق دي چې هغه سره ایمان او عمل صالح دواړه موجود دي دی به الله جنت ته داخلي. بل هغه کس ته چې هغه سره ایمان نشته دی به چې کوم جهنم ته داخلي مخلد په نار به همیشه د پاره په جهنم کې وي. بل هغه خلق دي چې هغه سره ایمان شته خو عمل صالح ور سره نشته ګناونه ډیر دي غالب دي په نیکو باندې نو دی به چې کوم سره جهنم کې سوځي بیا به د خپل ګناونو مطابق سزا به اوسه کې بیا به الله تعالی جنت ته داخل کی. او بل هغه سړی دی چې هغه سره عمل صالح شته خو ایمان ور سره نشته. یعنی دا بعض غیر مذهبي دي چې ښه کارونه ډیر کوي اسپیټالونه به جوړ کړي نور داسې ښېګړې میګړې به ډېرې کوي خو چونکې ایمان ور سره نشته او د ایمان نه بغیر عمل صالح دا قابل قبول نه دی نو دا انسان دی به جهنم کې سوځي مخلد په نار به وي. نو الله تعالی وایي چې کوم انسان یعنی په شرک او په کفر کې مبتلا شو
او دنه د خپل شرک او د کفر دی ګناه دایره تا وکړه نه دی راګیر کاغی په هغه حالت کې دی مړ شو الله وی دی به همیشه د پاره چن په جهنم کې وي دی څنګه دا دعوه کوي چې موږ به هرگز اور نه مسکې د جهنم بلا ولنا تمسکم النار مسکې به تاسو لره اور بلا ولنا من کسب سیئه چا چې کسب کوي یو ګناه لره د سیئ نه مراد شرک ته واحاطت به او احاطه وکړه په دې بنده باندې په دې کس باندې خطویئته هغه شرک ددو هغه ګناه ددو یعنی د په دې حالت کې مړ شو توبه ونه باسله فاولئک اصحاب النار پس دغه خلق دی ملګری د اور دی هم فیها خالدون دی به همیشه وي په دې اور کې والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک یعنی وعملوا الصالحات نه مراد د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې ژوند تیرول دي د نیک عمل هر هغه عمل چې هغه د پیغمبر په طریقه باندې وي دا نیک عمل دی که هغه یو سړی حلال رزق ولې نه ګټي خو چې د نبي علیه السلام په طریقه وي د شریعت په اصولو مطابق وي دا عمل صالح دی که یو سړی ډوډۍ خوري که خوب کوي که اوبس کی که کینی که پاسی یعنی په دنیا کې چې کومنه زندگی تیری د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې دته عمل صالح وي والله تعالی وی والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي اولئک اصحاب الجنه دغه خلق ملګری د جنت دي هم فیها خالدون دی به همیشه په دې جنت کې اوسي بیا وتوکي دی وقالوا او وبد یهودو لن تمسنا النار هرگز بمسن کی مونږ لره اور الا ایاما معدوده مگر هغه یو څو ورځې د شمیر قل تو توای ای پاک حبیبا اتخذتم آیا اغست د تاسو عند الله د الله تعالی نه عهدا وعده په دې باندې تاسو د الله نه سواده اغست د یا تاسو سره وعده کړ چې تاسو به جهنم اور نه مسکئ فلن يخلف الله نفس هرگز بخلاف انکی الله تعالی عهده د وعده خپل کچره وعده اغست وی ام تقولون بلکې وای تاسو علی الله فالله تعالی باندې ما اغسو لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ بلا ولنا مسکای به تاسو د جهنم اور من کسب سیئه چا چې کسب کوي ګناه لره واحاطت به او احاطه وکړه په دې بنده باندې خطویئته هغه ګناه ده فاولئک اصحاب النار پس دغه خلق ملګری د اور دی اوس دې کې دې طرف ته هم اشاره ده که یو سړی ایمان راوړی دی او د ګناهو کو او توبه ونه باسله د ګناه په حالت کې دی د دنیا نه لړ دی به هم جهنم ته غورځېږي خو دی به د څه وخت دپاره جهنم ته غورځېږي ځکه ایمان ورسره دی دا ایمان په خپله یو عمل صالح دی او دا ایمان داسې دولت دی که دی هر څومره ګناهګار شي خو د ایمان په وجه باندې به دی الله تعالی د جهنم نه راوباسي او جنت ته به داخل کړي فاولئک اصحاب النار پس دغه خلق ملګری د اور دی هم فیها خالدون دی به همیشه په دې اور کې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک اولئک اصحاب الجنة هم دغه خلق ملګری د جنت دي هم فیها خالدون دی به همیشه په دې جنت کې